أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قابل قدر سمین و نصیرین تو صفاده ده چې دا مسله چې د څو ورځو چاته شوې ده 23 رمضان باندې مولانا لایق حسین هغه یو تقریر کړی و هغه کې ابو هريره حواله سره کومې خبرې شوې وي څنګه اهل سنت ته اهانت شکل کې هغوی یعنې دا مفهوم معنا نه اخیستې وه هغه حوالې سره ډېر حیرانتور و فیسبوک کې اوس مثلا شروع دی او دې حوالې سره نن تقریبا نن کوم تاریخ دی موږ 16 باندې صادق اهل سنت کوم علما او هغو سره میټینګ وشو جرګه وشوله هغوی مشران او هغوی کوم ام پی ام این ای هغه و کې یمو طرف نه هم پارلیمنټیرین و مشران و انجمن و زه ټوله فارن کنټریز کوم مسافرین دي که هغه استرالیا کې دي یا یورپ کې دي امارات کې دي ایران عراق کې دي پاکستان مختلفو شهرونو کې دي یا خپله د علاقې کې نه نشي ته څه اوس ټولو ته زه سوال کوم چې کسه مو داسې په کار د دې حوالې سره ډېر حساس سنسیټیو و څه ځنه شیونه داسې دي چې هغه که ځنه وخت کې تی ښه ګڼې یا تا سوچ سره ښه راغلی وي څه سوچ دا که چې ما دا جمله څوره ښه دی څوره مزال کوی شي زه څنګه مزال وکړم څنګه خبرې وکړم مو تاسې دپاره کسه خپلو ټولو ملګرو ته ځان دا خواست کوم سوال او دا کوم ناظرین سامعینو ته څه ایمو کوم ریډ لاینز دي پیغمبر نه هټ کر هغه 12 امامان 14 معصومین قرآن مجید اهل بیت علیهم السلام یا هغوی کوم فرامین دي هغوی کوم ارشادات دي په کار د هغه مطابق مو مخکې مزال وکړو کسه ما ته که چا زیاړه وکړه خیر دی خو زه ونه کوم ما څه چوک خیانت وکړي زه یې ورسه ونه کوم ما څه چوک دوکه وکړي زه یې ورسه ونه کوم زه به عنوان جعفري مذهب والا امام صادق علیه السلام فالوورز یم ما ته شپږم اولاد څه یی په کار دی زه شپږم امام ته ما غوږ وي زه نن څه دی غیبت کبرا د امام زمان علیه السلام څخه غیبت پردې کې د ما ته خپل مجتهدین سید علی خمینی سید علی سیستاني څه یی زه په کار د هغه باندې عمل وکړم کسه ما ځوانانو ته زه خواست کوم خپل ملګرو ته ما د کمنټس کې ډېرو کسانو زیاړې وکړلې کافر کافر شیعه نه یې وویله خو ما هغه ته خپل پیج ولاتان دا ویلي دي چې ته ته کافر نه وایي خو ته ورته ونه یې چونکې روایات دی که چیرې دوو کسانو کې یو بل ته کافر وویله که چیرې دا بل کافر نه دی اچو څه ویلي دي مغه ته څه خبره زه څه وشکې اسمان ته راته څوم د توکې مو باندې تلیږي بل چا ته نه څي داغه ما دې حوالې سره داسې شوي دي چې ځنه کسانو کافر شوي ویله هغه نن ما سره کینې خونې ته رسي هغوی توبه وکړي استغفار وکړو چې موږ غلطي وکړله اوسه افریدیونه یو کس و هغه فون کړی و واټساپ باندې ځنه خبرې بادې وکړي ښې لهجې کې مې څه ځواب ورکړلو هغه معافي وغوښتله چې زه تاسو مزال کوم مو شیعه پېژندلی نه و کسه مو دغه وخت کې مو کار دا دی چې مو خپل شیعتوب وپېژندو خپل امامان وپېژندو مو سره امامانو والا بهترینه ذخیره موجوده دی مولا حسین علیه السلام علی علیه السلام امام رضا امام محمد تقی بن الجواد امام علی هدی علیه السلام زمانه مولا بیبی زهرا مو سره دوره زیاد فضایل و منبع ذخیره د دوی موجوده اصلا سویلی سمو مو چای ته اهانت یا چا توهین ویلی کو ویلی ځنه خبرې څنګه نه دل ازری جوړ شي کسه لایق سنغه حوالی سره کوم آلته کوم حالات جوړ شوی وو زی هغه علماء شکر یاد کوم مولانا روحانی دی اخونزاده دی سره نور کوم کسان وو څه هغوی هلته دوره سختې ته وتلي وه خبره انکیس حالات خرابې طرف ته فساد طرف ته وینې تلولې ته لیارو بندولې طرف ته روانه وه ډېرو کسانو ټلیفون وکړو فون وکړو چې راوسه بیا راباند شوي دی څه وکړو مولا لیاره نه دی باندې انشاءالله نن داسې وشوله چې هغه اور باندې اوبو چولې والا خبره وه ما ورته وویله چې پرسنل که چیرې تا ته دل ازري شوي دی لایق وزن هغو خبرې نه که څو ته دل ازري شوي دی خیر دی که تا یې ما زړه زور کړی وي زه تا نن معاف کوم زه سبا معاف کوم زه د هغه علي علیه السلام پیروکارم چې جنګ صفین کې چې کله معاویه طرف نه زیاړې شروع شي د هغوی ملګرو طرف نه علي علیه السلام ملګرو زیاړې چې کله شروع کولې علي السلام ته ویل چې کسه زه هرګز زیاړو کې نه یم هغه طرف نه که تا زیاړه وره ته به نه کوې سب زیاړه دا مانه دي نی هغه ریزلټ ډېر ښه دی کسه اوس ما خپله چې کوم د اتحاد بین المسلمین والا کوم هغه شروع کړی دی کیدای شي ځنه کسان وایي چې یاره دا نه کېږي اتفاق دا غلا شی څه شی دی خو نه یو وخت ضرورت دی
ایوا استراتیجی مسئله نه هټ کر ایوا شری مسئله هم ده سید علی خامنه‌ای سید علی سیستانی هغوی تمام دی باندې متفق متحد کنه څه هغوی د یې مثلا وحدت ضروری دی اتحاد ضروری دی نن وکسه غزه مسلمانو باندې اسرائیل کوم بعد ولا خسته دی بګوړې نتیجه کشمیر باندې بعد ولا خسته دی بګوړې نتیجه ده وحدت بین المسلمین وقت اهم ضرورت ہے رهبر ور باندې تاکید علی سیستانی اور رهبر سیستانی هغه څه د بقاعده یو کې سمیری کې دور ظلم شاو څه ده خو سیستانی هغه د تحمل مظاهره وکړه د سعودي عرب ځنه علما او د ویله چې مو په کار د سیستانی هغه ته سجدا وکړو چې هغه ده هاته رسیدلی دی نن خو د سادې کې مثلا یو مشر مو سره څه کله خبرې وشولې هغه مو ته دا خبره وکړه چې مو سادې کې ما ورته ویل چې که تاسو طرف نه ځنه وخت کې ځنه الفاظ مو ته استعمالېږي شیعه کافر راکسم هغه ویل چې کوم مولانا و چې کوم فساد یې جوړولو مو ټولو ته ټولونې وکړله مو سختې سزا سره غروبرو کو هرګیز به شیعو حوالې سره امامانو حوالې سره خو ډېره وړیا خبره چې تاسو حوالې سره به مو پرېږدوی نه داسې کسان هلته تکفیري ټولای دی چې هغه خامخا فساد غواړي ته پاته دی چې هغوی ته د چونه پیسې ملېږي کوم مرګ نه د پیسې ملېږي ټولو ته معلومه خبر دی مو غواړو چې هغه ټولای کمزوری شي مو دغه خبره نه وړو انشاءالله تاسو دغه ټرند کوم چلوي فیسبوک باندې کوشش وکړئ چې دا فعل حال دغه باندې متوقف شي انشاءالله د معامله خې طرف ته شو هغوی طرف نه د امن پیغام ما هغوی ولا کوم پیجونه هغوی سره خبرې وشي هغوی علما مو ته دا ویله چې مو سره تاسو کینوئ مونږ نه طرف انټرنلی ډېر سخت ګرم اور غونته دی چې هغه اور پر شا نه شي کسه که یو سړی وینه تعالی شوه زه مسؤول یم ما نه پښتنه پیغمبر کوي ما نه بلی رسم پښتنه کوي چې دی تو ځوان شیا ویلې قاتل شول ویلې مړ شول لیارې کې مړ شول ما باندې سټوډنټ ما باندې سکالر ما باندې استاد ما باندې پروفیسر ما باندې عالم ما باندې زمیندار ما باندې مسافر ما باندې واړه نارینه زنانه او وینې ساتله زه به ذات خود واجب ګڼم چې هغه حفاظت وشي هغه ډیفینس وشي زه زیاړه برداشت کوم ته وویله چې لوړ شه کمنټس کې مو ته زیاړې وکړي کنځلې وکړي بعدې خبرې وکړي مو ښه ځواب بالکل ښه ځواب نتیجه دا دی چې هغوی کې بقاعده یو پیشنماز و هغه یوې علاقې سره تعلق لرو یو شهر سره ډېر بد الفاظ استعمال که مو هغه ته جواب بعدې کې نه ورکړو ما ورته ویل ته لږ ښه وپېژنده اوس الحمدلله هغه کور ته رسي هغه میاشتې کې یو دوې میاشتې بعد رسي دلته هغه چې زه پوه نه وم زه ما شیعه مذهب سټډي نه وکړی ما ډېره غلطي وکړه حوالې سره بیا نه ایم پی ای و هغه ما ته وویل چې تو ته افریدی او نه کوم کس بعدې خبرې کړي زه مولا نه هغه ایم پی ای صاحب اهل سنت کوم ایم پی ای دی سادې والا مولا زه مو ته د مذهب اجازات نه درکړي چې مو زیاړو مقابلې کې زیاړه وکړو مو په کور د خپل مذهب دی طریقې سره ډیولپ کو مخته بوسو امام رضا علیه السلام بقول صلی الله علیه الناس محاسن کلام لتبعونه څنګه چیرې مو خبرونه دنیا خبره شي نه به مو پیروکار وګرځي امام صادق علیه السلام د اهل سنت دویم امام مالک علیه السلام سره ډیره نږدې دوستی و بقاعده به امام مالک څه دی اهل سنت امام د هغه به شپږم هم سره کېنستلو او بیا به امام مالک دا ویل چې امام صادق به ماته تکیه کېښله بلخ ماته به دا ویل چې اني احبک ای امام مالک ته مانې ګران نه دي شینې به زه ډېر خوشحال شم چې امام صادق نه زه ګران شوم و احمد الله علیه دینی به محمد کول مو ثنا کول ان شاء الله مو تاسو کوشش وکړو چې فیسبوک حواله سره سوشل میډیا حواله سره هغه معاملې ان شاء الله هغه ته ګرمي ته هغه طرف روغه تاسو ما وړو سوال ته کوم چې ته کوم ځای کې وو چې دا امن رس خراب نشي مخته د قدم کې خلل د خپل شیطو مذهب د دنیا ته هغه روشناس کوله دي ایمو توحید ایمو ختم نبوت ایمو امامات دا ټول د مسائل دي مکسه امامات مسالې نشو سره سمجوده نه کوو خو بهر چوک منی هغه ته محترم دي سیاسي پارټي وکسه چوک کومې پارټۍ سره دي ته ورته ویلی شي چې ته وزیر اعظم یې ته صدر یې ته پلانکی د دا شی کوي یو بل نه څومره سخت ویلوړ دی نو مو ویلې په کار دی چې هغه کار څخه اهل بیت علیهم السلام ته خواښ نه وي یو مو ته څه دی مثلا خپل مجتهدونو نوی خو هغه مو مخته بل انداز کې بوزو لذا نن ورځ نه بعد دی حواله سره که پوسټونه کیږي څه کیږي هغه تاسو متوقف کوي وای دروي ان شاء الله معاملې خي طرف ته دی هغه طرف نه متخصص جواب ملو شوالو علماء طرف نه خو ملو شوالو هغه کوم هغه ځکه کوم ګارم کسانو څه هغه تکفیری ټولای وا هغه مو ودای رساو کس ان شاء الله هغه طرف مو خوري کو څه هغه ان شاء الله شیاو حواله سره اهل بیت حواله ای اهل بیت خو ډیر ور مو منو اسیا ویل نه منو اهل بیت شیاو حواله سره به ته مو ځنه خبرې نه کو بلکې هغه دا ودا وکړه تاسو مسرکین مسجد ته راشئ مسرکین مو ته تبلیغ کی مو سره شرکت کو نستای کو خبره ده صدا شی مو مزال شروع شي بیا څه د کشیر تاسو خدشات وی څوی واتس اپ باندې میسنجر باندې هغه ځنه خبره مو سره کا شو خو ځنه کمنټس کې الفاظ هغه بعد طریقې ته سي خرابې درسي په کور د لوړ نه شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.